نو د وحی په معنی باندې فرویز نه پوهیږي ځکه خو خطا شوی دی. فرویز غلام احمد فرویز منکر حدیث د دې استاد نظر دا دی چې ګنې وحی صرف منزل من الله ته وي او جبریل چې کوم دنیا کم پیغام رسول الله علیه السلام ته راوړی دی او پیش کړی دی د هغې نه دی انکار کی. قرآنی فیصله صفحه 231 کې هغه د خپل غلطه نظریه پیش کړی ده. الن کې د وحی ډېر اوږد مفهوم دی. وحی کله کله په فطري تعلیم په معنی باندې راځي چې واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا سورة النحل کې چې الله د شاتو مچو ته تعلیم ورکو نو ولې هغې ته هم وحی کړی وه. خو دلته کې وحی په معنی د تعلیم سره راځي، فطري تعلیم. کله وحی چې کم دی د زړه کې الهام په معنی باندې هم راځي لکه واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه سورة القصص کې. اور کله کله وحی په معنی د شیطانی وسوسې هم راځي لکه سورة الانعام کې چې راځي چې یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا چې دا شیطان د خپل دوستانو سینو ته وحی کوي. نو څه مطلب؟ وسوسه کوي. نو که وحی ارز منزل من الله شي نو بیا شیطان هم وحی کوي او الله هم کوي. خو پته لګي د غلام احمد فرویز فهم ډیر زیات کمزور و. د په قرآن هم نه پوهېده او ځان ډېر لوی محدث او د مفسر او محقق ګڼو. دې وجه نه منکرین حدیث یې د قرآن فهم د خپل عقل مطابق کوي، د رسول الله علیه السلام د احادیثو مطابق یې چرې هم نه کوي.